ابن ثابت لا يجعل الأخت لأب وأم أو لأب صاحبة فرز مع الجد إلا في مسألة الأكدرية. د دې نه وړاندې یو خاص مسله ذکر کیږي، دې ته مسله اکدریه وایي. د دې وجوهات مختلفه بیانولی شي. څوک دا ذکر کوي چې دې ته مسله اکدریه ځکه وایي چې دا کومه ښځه مړه شوې وه دا د اکدر قبیلې وه، نو ځکه ورته مسله اکدریه وایي. او څوک دا ذکر کوي چې د دې مسلې چا سوال کړی و دغه سوال چې کوم دی د اکدر قبیلې والا دی. او څوک دا ذکر کوي چې په دې قبیله کې یو سړی و، هغه په دې میراث او په تقسیم کې ماهر و. دا مسله چې مخې ته راغله نو هغه پکې حیران شو. نو چې پکې حیران شو نو خبره پې مشتبهه شوله، نو ځکه دا مسله مشهوره شوله په مسلې اکدریې سره چې دغه سړی چې کوم دی په دې مسله کې متحیر شوی دی. بهر کې هر چې وجه تسمیه ده، خو مسله دا تاسو وړاندې ووې چې زید ابن ثابت صاحب او دا زمونږ د صاحبینو قول دی چې نیکه له حصه ورکوي، او دغه نیکه په دریو حصو کې چې ذیلفرض ورسره یي چې کم بهتر وي هغه ورکو. اوس د دې سره سره چې هر کله نیکه رالی نو دا عیانی او علاتی خویندې دا به د نیکه سره عصبه ګرځېږي، خو د دوی فرضیت به نه وي، فرضیت ختم وي. دا قانون وي ځکه چې نیکه رالی نو د دې عیانی علاتی خویندو فرضیت به نه وي، دا به ورسره عصبه حسابېږي. البته په دې یوه مسله کې چې دې ته اکدریه وایي مجبوراً دی لګېږي او دا عیانی علاتی خویندې دا ذیلفرض ګرځوي. نورو ځایونو کې ذیلفرض نه، بس دې مسله کې ذیلفرض ګرځوي. نو یو خو عام قانون دلته مات کړ، دا شاذ مسله شوله. بیا یې دویم کار داسې وکړو چې هر کله دا خویندې ذیلفرض کړي نو دوی له هم حصه ورکړه، نیکه له هم حصه ورکړه. د دې پسې دویم کار دا وکړه چې واپس یې دوی شریکان کړه او بیا تقسیم د مالکو په طریقې د عصوبت سره دی ناشنا و. نو دا یو مسله کې دا ټکي غریب او ناشنا راغلی، نو دې ته مسله اکدریه ورته وایي. نو دی فرمایي اعلم ان زید ابن ثابت، زید ابن ثابت صاحب چې کوم دی لا یجعل الاخته، دا نه ګرځي اخته لاب و ام عیانی او لاب یا علاتی صاحبة فرض، دا صاحبه فرض یې نه ګرځي مع الجد د نیکه سره، بلکې چې نیکه راشي نو دا سره عصبه ګرځېږي. البته الا فی مسألة الاکدریه، صرف یو مسله چې اکدریه ده دا عیانی علاتی خویندې دا ذیلفرض وګرځي او بیا د نیکه سره شریک ام کی بیا په تقسیم هم وکړي. په دې مسله کې ذیلفرض ځکه ګرځي چې دې مسله اکدریه کې دې خویندو ته څه پاتې کېږي نه، نو چې څو ته پاتې کېږي نه نو ساقطېږي به، او د سقوط دپاره وجه هم نشته. په دې مسله کې مجبوراً ذیلفرض ځکه ګرځي، که ذیلفرض یې ونه ګرځي نو دې خویندو ته څه نه پاتې کېږي، نو چې پاتې نه شول نو ساقطې شوې. او دا خویندې دې ساقطې کړي خو په څه دې ساقطې کړي د سقوط وجه نشته، نو مجبوراً دې ولګېد چې کوم دی او دا خویندې ذیلفرض کړي. په خلاف د دې نه که په دې مسله کې ورسره راشي رور بیا پکې دا نه چلی، ځکه رور ذیلفرض دی نه، ساقط شو جو ساقط دي شي عصبه دی، ساقط شو ایس پروا نه کوي. خو خویندې دا ذیلفرض ګرځي ځکه د سقوط دپاره وجه نشته، نو ذیلفرض یې کړې نو را داخل یې کړې نو حصه وله ورکړه. اوس چې حصو ته مو وکتل د خویندو حصه زیاته شوله او د نیکه حصه کمه شوله، او موږ خو سبق دا زده کړی و چې ذیلفرض ورسره یي نو دې نیکه له به په درې خبرو کې بهتر څیز ورکوو، او دلته خو له تا بهتر ورنکو ادنا دې وله ورکو. نو بیا ولګېد واپس د نیکه د حصې راواغسته او د دې خویندو سره یو ځای کړه. چې یو ځای کړه اوس یې تقسیم کړه چې کوم دی لذکر مثل حظ الانثیین باندې، نیکه ته به ډبل حصه ورکړي، جینکو ته به سنګل ورکړي، نو نیکه به بهتر شي.
مسله د کما زوج یو خاوند و ام بلا مور ده و جد او بلا نیکه ده او اخت او بلا خور عیانی علاتی ده دا مسله شوله خجی تقسیمو که مسله کې وراثت تقسیمه نو زوج د پاره کیږي څه شی ولکیږي لکه ها نسب ولکیږي ځکه چې بچي وسره نشتا نسب د زوج شول امه دا خويندې چې کم دي دوا او درې د سشتې نه چې سود استلاړي شي امید د پاره کیږي ثلث د کل مال جد دې نو جد له په دې مسله کې صور کو نو سودس ولا ورکا خجی نو اوس ولګي چې کنده واپس شروع شه یا جد له سودس مور کوا د ته ګورو چې د بهتر کم شي دی بهتري ولګورو نو ثلث داخل شو چې کم دی دا نسب سره نو مسله شو د شپږونه نسب پشپږو کې درې دا د زوج ثلث پشپږو کې دوا دا د امي نو پینځه ته نه لاړل یو پاتې شو او دی خوا جد دی او اخته ده یو پاتې شو دی خوا جد دی او اخته ده نو ذیل فرض خپل حصہ واغسته اوس پرونی سبق ته لاړ شه چې خپل ذیل فرض حصہ والی نو دی جد ته به موږ په درې خبرو کې بهتر سیز ورکو یو پاتې شوی دی نو کدا سی وایي چې دل ورکو چې کم دی ثلث د ما بقیه ورکو نو یو پاتې دی ثلث د یو به ورکې جد ته او دا ثلثین د یو دا به بیزي چې کم دی اختې ته نو پته لګي په ثلث کې دا جد تاواني دی او کدل موږ ورکو مقاسمه کوو سره نو یو جینې ده او یو چې کم دی نیکه دی تقسیم به وکړي په دریو نو نیکه ته رسیږي ثلثین د یو او جینې ته رسي ثلث د یو که مقاسمه کې نو په واحد کې ثلثین رسیږي او که ثلث د ما بقیه ورکې نو ثلث د واحد رسیږي په دې صورتونو کې روغ یو نه رسیږي صحیح سه رسیږي او که دی نیکه موږ سدس ورکو نو دا یو روغ رسیږي نو سوایا نیکه د لپاره بهتر کم شو ها سدس بهتر شو کنه پنځه خو هغه واغستل باقی پاتې شو یو اخته او یو نیکه چې ذیل فرض خپل حصہ والی پرون دی به بیا به دې جد لا موږ په درې خبرو کې چې کم بهتر هغه ورکو پښپګو کې پنځه هغه اغستی او پاتې شوی دی دا درې ونه خبرې اوس دیو ته متوجه کا نکله سو ورکو سدس ورکو نو روغ یو علی او که تقسیم کو دا یو به تقسیمو په جینې او په نیکه باندې نو دوه حصے به نیکه ته ورکو یو حصہ به جینې ته ورکو نو څه ورسېدا ثلثین د واحد ورسېدل نو په سدس کې روغ رسېدا او په تقسیم کې سره رسېږي نو کوم یو بهتر شو سدس بهتر شو کنه د قرنګي ثلث د ما بقیه ورکا نو کدی نکله تا سدس ورکو نو یې به روغ رسېدا او که ثلث د ما بقیه ورکې نو یو پاتې شوی دی د یو ثلث نو ته ورکې چې کم دی ثلث د یو یو ترسیږي ثلث د یو یو ترسیږي ثلثین د یو او یو ترسیږي مکمل یو نو کومه بهتر دی مکمل یو بهتر دی کنه نو نکله سدس ورکړو نو دا کنه واغستل نیکه باقی پاتې شول دا اخته ته یې سم پاتې نشو یې سم پاتې نشو اخته نو ساقطه وګرځه پس دې ساقطه کړه نو بیا دا جواب نشته اخته ساقطه شولا په پڅ ساقطه شولا جواب نشته نو زید سے بوله کې دوی دا څه کار وکړه چې یو اخته راشي هغه ته نیمه مال کیږي یو اخته راشي هغه ته نیم مال کیږي نو دا جینې وړو پر زیات تا نو ذل فرض کا او چې یو اخته راشي په ذل فرضو کې هغه ته سره سیږي نیم نو دلم چې کوم د نیم مال ورکا نو د شپږو نیم درې دي نو درې پکې دی اخته لا ورکا نو مخرج خوشپګو مخرج تنگ شو درې کې دل ورکا نه اول بو کې لاړ بشي نه هوته مسله اول یو که مسله چاته لاړه نه هوته لاړه نو درې پکې زوج درې پکې د اخته دو پکې د مور او یو پکې جد تقسیم شو اوس دوباره په دې نظر کو په دې حصو باندې چې بیا په کې نظر وکړو
نو طریقه خدا و چې نیکه به موږ بهتر ورکو د دې رونو نه او دلته خو نیکه د خور نم پرېوتو داسې شوه که نه شوه پرون سبا خو دې ویل چې موږ به دې نیکه له بهتر ورکو د رونو نه او دلته خو نیکه د خور نه پرېوتو نو واپس ولګېد زید صاحب وایي دا نیکه او د دې خور راځه چې شریکه کړو ښه نو یوه حصه د نیکه وه 3 حصې د خور وې شریکه کړې نو څونه شوې 4 نو پته لګي دې نیکه ته سدس ورکول تاوان دی نو دې خور سره شریک کا اوس یې ګټه په مقاسمه کې ده نو دې خور ته به شریک کی نو دې له ورکه 4 لہذا مسله شوره 3 دې ورکه په شپږو کې زوج تا 2 دې ورکه چې کم دی امې تا 15 شول او 4 دې ورکه جد او اختې تا 4 دې ورکه جد او اختې ته ځکه تا واپس شریک کړه تقسیم برابر شو تقسیم پورا شو ها اوس را شو چې کم دی نسبت ګورو د رؤوس او د سهام منځ کې دا چې کم تقسیم وکړی دی نو ار یو وارث خپل بوجي وړې شي کنه د بل سره په جګړه دی د مخکینه قانون به بیا شروع کړي چې موږ کته زوج دی 3 اغستی په استقامت امدا پشپغو کې 2 اغستی په استقامت او جد او اخته د 4 اغستی دي او رؤوس اعتباریه دي 3 جد په 2 حساب ته تقسیم کړي یو سره چې کم دی اختر غلی و نو رؤوس اعتباریه دي 3 نو رؤوس دي 3 حصې دي 4 په 3 باندې نه تقسیمیږي چې نه تقسیمیږي قانون مخکینه راواله مسله چې کم دی کل رؤوس د من انکسره دا ضرب کا په اصل د مسله او په اول د مسله کې نو کل رؤوس د من انکسره سودی 3 دي جد اختر دي دا راولو په اصل د مسلې کې په اول مسله اولیه وا نه هوته تلې وکنه د مسله اولیه وا نو 3 ضرب 9 27 پته ولګي د مسله دا د 27 نه صحیح شولا اوس چې د چا د پر حصہ د اصل مسلې نه اگر له په دې مضروب کې چې 3 د ضرب وا طالب حصہ درکې خاون سره د اصل 9 9 3 نو 3 ضرب 3 3 3 9 د بتنور کې خاون تا د مور سره 2 د پدریو کې شپږ بتنور کې مور تا نو شپږ او نه 15 لس دی واغستل د نیکه سره او د خور سره 4 4 په 3 کې 3 4 12 نو 12 بدیل ورکو اوس په تقسیم کا لہذا 8 تین کله ورکا او 4 تینا اختې لورکا پوه شئ په خبره باندې یعنی دا مسله شوله اکدریه چې یو ځل به دا جینه ذیل فرض وګرځي نو جینه چې نیکه هغه ذیل فرض نه ګرځي خو دغه سره عصبه کېږي خو دلته ذیل فرض کوي ځکه ذیل فرض کوي که ذیل فرض یې نه کې دا ساقطه کېږي او د سقوط دپاره وجه نشته او چې د ذیل فرض کړه حصه دې وله ورکړه نو بیا به چې کوم دی واپس د دې نیکه سره یو ځای کې دپاره دی چې د نیکه مرتبه کمه نشي د دې جینۍ نه که بالفرض د دې جینۍ په ځای باندې راشي الک راشي بیا نه عولونه شته او نه اکثریت شته نو دغه مسله ده ښځه مړه شوله خاون یې پاتې شو مور یې پاتې شوه نیکې پاتې شو او ورور یې پاتې شو د اختې په ځای باندې څه ووایه رور ووایه انو اوس بیا مسله جوړه کړه خاوند دپاره کېږي نصف د مور دپاره کېږي ثلث د کل مال او دا دواړه چې خپلې حصې ته نه وباسي 15 به لاړ شي د شپږو نه یو به پاتې شي اوس یو پاتې شوی د اخوا نیکه دی او دې خوا رور دی نو دې نیکه له موږ په 3 خبرو کې بهتر شی ورکوو که دې نیکه له ورکوو سدس یوې روغ رسیږي او که دله ورکوو ثلث د ما بقیه نو په دې یو کې ثلث رسیږي او که تقسیم کوو د دې رور سره نو نیم پکې د رور رسیږي او نیم پکې د نیکه رسیږي نو په دې ثلث د ما بقیه کې او په تقسیم کې د نیکه تاواني دی بلکې په دې کې د نیکه دپاره سدس بهتر دی نو دغه سدس غونډ والا نیکه ته یې ورکړه ورورو عصبه دی نو تا لپاره څه پاتې نه شو نو زه خپل کار کوم په دې کته نه عول شته او نه پکې اکثریت شته نو دا مسله ذکر کوي فرمایي چې دلته به فللزوج النصف خاوند ته نیمه ده وللام الثلث مور دپاره ثلث دی وللجد السدس نیکه دپاره سدس دی وللاخت النصف د دې خور دپاره زید صاحب نصف وایي
او ثم يضم الجد بیا په وسته کې دغه نیکه نصیبه خپل حصه چې یو سدس دی الی نصیب الاختی د اختي سره دی درې دغه څه یو ځای کوي نو څلور شي نو په یقسمان بیا دا تقسیم کوي للذکر د دې نو ذکر د لپاره چې نیکه دی مثل حظ الانثیین ځکه لأن المقاسمه خیر دلته مقاسمه بیا غوره ده للجد بیا اصلها اصل مسله جوړیږي من 6 او تعول دا مسله بیا عول کوي الی 9 او تصح بسيكي من 27 د 27 وسميت الاقدريه دا مساله مسمى شي په مساله اقدريه سره ذکر انها دته اقدريه وي احناف دته مساله غراوي احناف دته مساله غراوي ذکر دا داسې مینس کې مشهوره ولکه څنګه چې اوسې پړقيږي لانها واقعه امراه د وجه تسميه ذکر کوي دا واقع دی به خزد من بني اقدر وقال بعض بعض وجه تسميه دا ورج سمت اقدريه ذکر انها كبرت على زيد بن ثابت دخل کو په زید ابن ثابت باندې مذهبه داغه مذهب خداو چې نکله منګ ورکو بهتر په امور ثلاثه کې او دلته چې نکله بهتر په امور ثلاثه کې ورکینو او خاطره اخته ساقطيږي او د سقوط د اخته د پر وجه نشته نه پاره مذهب خلقنو دا خو د اقدریه خبره و د فرمای ولو کان مکان الاختی کده اختی په ځای باندې راشي اخونه اخ راشي یوا او اختان یا اختان راشي نه فلا عول ولا اقدریه زکه چې د اخ مسله مې د توي اختان راشي دام به مسله ټیک دا سره چلو ټیک ده به عول نشتا وجدار چې اختین راشي نمور برسي سودستا اختین چې راشي نمور برسي سودستا خنو وګوره مسله ته زوج دې ولکیږي نسبه امه دا هغه د کیږي سودسو زوج دې هغه د پر کیږي سو نسبه امه دا هغه د پر کیږي سودسو نو مسله کې نسب سودس راغ شپګونه شو درې پکې د زوج سودس پکې یو د امي باقی پاتې شو دوا دا دوا چې کوم د اوس جد تور کو او دی اختینو ته ورکو خان اوس دلته وګورو چې د جد لپاره بهتر شی څه دی نو که سدس ورکې یو د جد یو د اختو او که تقسیم کې نو یو د جد او یو د اختو نو دلته تقسیم او سدس دوانه یو شانی دي د پاره د نکاح او که ثلث د ما بقیه ورکې نو بیا دا نکاح چې کوم د پکې تاوانی کیږي نو ثلث مکوا نو نکاح ورکه یا چې کوم د سدس ورکا یا چې کوم د تقسیم وکا نو که سدس ورکې نو یو ته ورکې نکتا یو پاتې شو دا یو تنور ک چې کنده دوه اختین وتا اوس نسبت وګوره په زوج استقامت ده په امي استقامت ده په جد استقامت ده اختي دو دي او سره حصہ ده یو کسر راغه په اختو باندې لہذا کل رؤوس من انکسر چې دوه اختي دي ضرب ک په اصل د مسلې کې چې چیرا دو پچې کې 12 تاسو د مسلې د 12 نه رااله زوج سره اصل مسلې نو درې باغه دو کې ضرب ک دو په درې کې شپږ دا د زوج دا جدي سرو چې کم دي یو په دوه کې دوا دا د امیشول او دا رنګ جد سره ده یو په دوه کې دوا نو دوه ته غلا ورکا نو سلور دا شو او شپږ داغي شو نو لس او د دې اختي سره یو په دوه کې دوا په بار کې بدو ورکې دیتا دوه اختي قسم به کې یو به ورسیږي اینه اوس کدا دوه اختي راشي یا اخراشي نو فلا عول ولا اقدريه